لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. معزز سامعین حضرات، دویم درس زمون د روزې په سلسله کې 13 ورځ زمون درس هغه د روزې د صوم لغوي او اصطلاحي معنی مونږ بیان کړله. اوس د آیات کریمه کې اخیری یو حصہ ده داغی تشریح کو. رب کریم فرمای لعلکم تتقون. په تاسو روزې فرض کړې شوي دي لکه څرنګه چې په مخکنو خلکو فرض کړې شوي وي، د دې دپاره چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ، تاسو متقین جوړ شئ، نیکان جوړ شئ. نو د روزې مقصد څه شو؟ روزې مقصد دا شو چې مونږ کې تقوا راشي، پرهیزګاري راشي او خوف خدا راشي. نو رب کریم د هغې دپاره د هغې د تیاری دپاره د رمضان مبارک دا پوره یو میاش زمونږ تربیت کوي، مونږ لا ټریننګ راکوي، زمونږ مشق کوي چې دا مسلمانان زما بندگان هغې دا یو میاش زما اډر ومني او حلال سیزونه په ځان باندې هغه حرام کړي. رب کریم وایي دا پاکیزه، دا حلالې او دا پاکې یخې اوبه به تاسو نس کوي. د دې وخت نه د طلوع فجر نه تر غروب شمس پورې دا به نس کوي. موږ اډر منو ای رب کریمه ستا حکم دی، ستا فرمان دی، دا حلالې پاکیزه اوبو سره د تندې نه چې زمونږ د تندې د وجې نه شونډې وچې وي، ژبه وچه وي، بیا موږ هغه اوبو ته نه نږدې کېږو. ولې؟ د دې لپاره چې د رب فرمان دی. رب فرمایي چې د سهار نه واله تر ماښام پورې د اوبه نس کړي. بس ربه 11 میاشتې مسکلې، اوس دې ټیم کې ستا اډر دی، ستا حکم دی، نو لہذا موږ دا اوبه نسکو. دغه شان خوراک دی. نو رب لا یزال دا یو میاش موږ له دا تربیت راکوي چې دا بنده مومن زما د اډر تابع جوړ شي، هغه دې کې مشق وکړي، هغه دې سره بلد شي چې زما حکم هر حال باندې لازم دی. که زه حلال سیز حرام کم چې زما بنده دې ته تیار وي چې هغه د حلال سیز په ځانه حرام کی. نو دا یو میش تربیت او مشق د دې دپاره دی چې راروان ټول عمر راروان 11 میاشتې بلکې 12 میاشتې دا بنده مومن دا یو میش ټریننګ هغه یاد ساتي او هغه سیزونه چې هغه ما همیشه دپاره حرام کړي دي چا په ځان باندې مکمل حرام کی. دلته دا بنده مومن دومره د اډر تابع زما د حکم پابند چې په تنهایی کې سره د لوږې تندې نه هر اوبه موجود دي، خوراک کاک شته، خدای نه استعمالوي. وجه چې الله ما ته ګوري، زما رب په ما باندې نظر دی، په ما د ورځې دا سیز باندې کړی دی. نو لہذا تر څو چې غروب آفتاب نه وي شوی، نور نه وي ډوب شوی، زه دا اوبه نس کمه. نو دا د روزهدار الله سره یو رابطه وي، نو دا ټریننګ وي. خو زما عزتمندو که موږ معاشري حالت ته وګورو نو زموږ دا روزه به حیثیت د عبادت نه ده بلکې دا به حیثیت د عادت ده. ځکه که چېرته دا به حیثیت د عبادت وی نو چې یو بنده د رب کریم په حکم باندې حلال سیز په ځان حراموي او هغه همیشه کوم حرام سیز وي هغه په روزه کې هم استعمالوي، د روزې نه پس هم حرامو ته ورنږدې کېږي، نو دې نه دا ثابت شوه چې دا روزه نه ده، عبادت نه دی، عادت دی. ګورئ تاسو به کتلی وي عزتمندو رمضان مبارک کې مونږ حلال سیزونه په ځان حرام کوو، خو کوم چې مستقلا حرام دي د کوم سیز دپاره چې رب مونږ له دا تربیت او دا ټریننګ راکوي نو هغه دروغ مستقلا حرام دي. مونږ هغه په حالت د روزه کې وایو. دا شان غیبت دا مستقلا حرام دی، مونږ په حالت د روزه کې غیبت کوو، حالانکه دروغ باره کې رب کریم فرمایي لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو دی د الله لعنت وي. او د غیبت باره کې راځي الغیبت اشد من الزنا، غیبت د زنا نه بدترینه ګناه ده. او دا موږ په حالت د روزه کې کو. دا شان که بازار ته تاسو وځئ، همدا روزهدار خلک، همدا منځګزار خلک، همدا د شپې تهجد گزار خلک
په سیزونو کې ملاوټ کوي، بازار کې غلط سیزونه خرڅي، ذخیره اندوزی کوي، 2 نمبر سیزونه خرڅي، یعنی په خوله هغه حلال سیزونه په ځان بند کړي وي خو کردار دغه سوي هغه حرام سیزونه هغه استعمالي. نو دلته دا ثابت شوله انسان په زړه کې یو قاضي ناست دی که چېرته دې روجې ته د حرام سیز نه منې کړلې، د غلط سیز نه منې کړلې، نو په دې پوهه شه چې دا روجه زما بارگاه رب العزت کی قبول ده، دا عبادت دی. او که چېرته د دې باوجود ته غلطو کارونو کې ملوث نو دا اندازه ولګو چې دا روجه عبادت نه دی بلکې عادت دی. نو رب کریم نه دعا ده چې رب کریم موږ له د داسې روجې توفیق راکړي چې هغه عبادت وي او هغه صحیح تربیت موږ حاصل کو چې همیشه دپاره د حرامو نه موږ هغه رستو شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.